د اختر د مانځه طریقه څه ده. اختر په مانځه کې یو کار دی بس د عام منځونو نه دا اضافي دی. هغې ته مونږ وایو زوائد تکبیرات. یو تکبیرات اصلیه دي، یو تکبیرات زوائد دي. دا کوم مونږ ورته تکبیرات انتقالیه وایو. په عربی کې لکل حفظ و رفع دې ته ویل کېږي تکبیرات اصلیه، چې ته هر کته کېدو پورته کېدو دپاره کوم تکبیر وای په مانځه کې، دا تکبیرات اصلیه دي. او یو تکبیرات زوائد دي. تکبیرات زوائد دي ته ویل کېږي چې لکل رفع و حفظ دپاره نه دي، ته به ولاړې نه به کته کېږي او نه به بره کېږي او الله اکبر به وای. دې ته تکبیرات زوائد وای. د اختر په مانځه کې صرف تکبیرات زوائد دي. درې تکبیرات زوائد دا په یو رکعت کې دي او درې تکبیرات زوائد دا په بل رکعت کې دي. محل او مقام په اولنی رکعت کې دا جدا دی او محل او مقام په دویم رکعت کې دا جدا دی. په اولنی رکعت کې چې کله ثنا ویل شي اعوذ بالله بسم الله ویل شي نو بیا به د هغې نه پس دا تکبیرات ویل کېږي. او طریقه دا ده چې دا تکبیرات کله وویل شي الله اکبر نو رفع د یدینو ده پکې لاسونه به اوچتئ. بیا به دا لاسونه تړي نه، دا به ښکته پرېږدي. په دویم تکبیر کې بیا رفع یدین دي، لاسونه به اوچتئ خو تړي به نه. او په دریم تکبیر کې بیا رفع یدین دي الله اکبر، لاسونه به بیا په دریم رکعت کې پرېږدي نه، دا به بیا وتړي. نو بیا به امام قرائت شروع کړي، ته به ولاړې امام پسې. چې کله امام قرائت وکړو رکوع له لاړې سجده یې وکړله د عام مانځه په شان، دویم رکعت ته راپاڅېدو نو اوس به دې ځای کې هغه تکبیرات نه کوي. لومړي رکعت کې چې کوم ځای کې تکبیرات ویلي اوس دا زوائد تکبیرات پس د قرائت شو. نو اوس به امام ډایرکټ قرائت شروع کړي. نو چې اولنی رکعت قرائت یې وکړو، دویم رکعت کې دا قرائت یې وکړو د فاتحې او قرائت د سورت، د هغې نه پس به دی بیا قبل الرکوع د رکوع نه مخکې دا درې تکبیرات وایي. نو اولنی تکبیر به ووایي سره د رفع یدینو، دویم تکبیر به ووایي، دریم تکبیر به ووایي او بیا به لاړ شي په څلورم تکبیر رکوع له. نو دا شپږ تکبیر زائد علاوه د رکوع نه او علاوه د تکبیر تحریمه د هغه تکبیر نه، دا شپږ تکبیرات دي زوائد چې دا د اختر مانځه یو اضافي کار دی. بس نور په اختر مانځه کې څه نشته. مونږ څه کوو؟ تونه کمزوري ده په خدای. راشو خوا کې ګورو چې امام صاحب څه کوي. نو که امام را تحکاري خو د هغه په تکبیراتو باندې کته بره شو، او که هغه راته نه ښکاري نو خوا کې کس ته وګورو چې دی څه کوي. نو د اولني صف والا امام ته وګوري، دا دویم صف والا اولني صف ته وګوري، دا دریم صف والا دویم صف ته وګوري چې یو شیز متعلق ستا علم نشته او تعالی طریقه نه راځي نو دا موز دی. تاسو په ایمانی وای خدای به دا قبول کی. دا خو نقل دی او په نقل خو خدای موز نه قبلې.